دا یو ملګری د تولیې یو تصویر را لېږلی دی او دی وایي چې په دې باندې قدرتي طور د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نوم یعنی محمد صلی الله علیه وسلم لیکلی شوی دی. نو دی وایي چې موږ دې سره څوک وو، د دې استعمالول څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې بعضې وخت کې دا تولیې د پاسه چې کوم پشم وي نو په هغې باندې په ګوته چې بنده راښکي نو داسې نوم جوړ شي. نو که دغه طریقه باندې دا نوم جوړ شوی نو بس بیا خو په لاس راښکي ختم بشي، او که دغه طریقه باندې نه بلکې د کپنۍ د طرف نه په دې باندې داسې قسم نوم لیکلی شوی وي نو د دې استعمالول مناسب نه دي، ځکه چې د نبی علیه الصلاة والسلام نوم د احترام او تقدس والا دی او تولیه د بدن په مختلفو ځایونو باندې استعمالیږي، نو بیا دا د بدن د پاره استعمالول مناسب نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې منګه کوم مستقل امام دی چې کله هغه په جماعت کې نه وي نو بیا یو بل کس مست مخکې کېږي، خو لیکن د هغه رفتار تیز دی چې منګه سمع الله لمن حمده ووایي نو ډایرک الله اکبر وایي او سجدې لځي، نو چې موږ سو ربنا لک الحمد وایو او هغه پسې ځو نو بیا موږ یو پیر سبحان ربی الاعلی ویلی وي چې هغه د رکوع نه پاسېدلی نو هغه مخکې روان یي، موږ ورپسې تاخیر سره روان یو، نو دا تاخیر سره ادایګي د دې څه حکم دی؟ نو هغې د دې باره کې تپوس کوي. نو جواب دا دی چې کوم ځای کې تسبیحات دي نو تسبیحاتو کې خیر د کمې راولئ خو امام سره پاسئ چې ستاسو هغه سره موز یو ځای کېږي، او د دې نه زیاته ښه خبره دا ده چې تاسو دغه مستقل امام خو نه عارضي امام دی، نو بالکل امام که یو موز پړاوی نه هغه هم امام دی، که مستقل پړاوی نه هغه هم امام دی، نو موز د اطمینان سره کول دا د ټولو لپاره ضروري دي. نو دغه ملګري ته داسې په تنهایی کې په حکمت سره په نرم انداز باندې ووایي چې د اموس لو کې مسلې به ټولې حل شي، نو د اموس لو کول دا ټول نه افضل صورت دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د سحر موز لراغې امام په موز باندې ولاړ دی، د سنت نه دی کړی، دی سنت کوي خو لیکن د سنتو کولو په دوران کې دی د امام د قرائت آواز اوري، نو دا سنت کیږي او که نه کیږي؟ نو جواب دا دی چې د امام د قرائت اوریدو په وجه باندې په سنتو کې فرق نه راځي، البته بهتر دا ده چې دی سنت داسې ځای کې وکړي چې د امام او د ځای مختلف وي، امام دننه ولاړ دی د بهر ودرېږي نو ځای د مختلف کی، دا ضروری خبره ده، البته که قرائت اورین په دې باندې څه فرق نه پریوزیږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو امام موس پړاوه نو یو 3 آیاتونه اووي او بیا هغه قرائت کې غلط شو، چا ورله فتح ور نکړه، نو آیا دا موز اوشو او که اونه شو؟ نو جواب دا دی چې کله فرض قرائت پوره شو نو 3 آیاتونه دا فرض قرائت پوره کوي، نو دې پسې چې کله امام که غلط شي نو بیا که هغه رکوع وکړي نو موز صحیح دی، نو په دې صورت کې موز شوی دی. دا ملګری تپوس کوي چې په یو کور کې زنانه ترجمې د پاره راجمع کیږي، کله چې د ترجمې درس وشي نو بیا هغه یو ځای د صلات تسبیح موس کوي او هغه وایي چې موږ دا جمع سره نه کوو، خو طریقې دا وي چې یو زنانه مخکې وي یا په هغې کې ولاړی او هغه کلمات وایي د مونځ او دا نورې زنانه ورپسې هغه کلمات وایي او رکوع سجده ټول یو ځای کوي. نو دی دا تپوس کوي چې د دې طریقې حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې صلات تسبیح دا یو نفل عبادت دی او زنانو د پاره فرایض په خپل کور کې په پردې کې کول دا د ټولو نه افضل دی، نو چې د فرایض دغه حال دی نو د نوافل حکم به خامخا همدغه شانتي وي، نو دغه زنانو له پکار دی چې دی کله د درس د پاره د قرآن پاک د تعلیم د پاره د خپل کور نه بهر اوزي، نو چې څنګه درس ختمیږي دی له واپس خپل کور ته فوراً راتلل پکار دی، او بیا چې کله دی ته فرصت وي هغه ټیم یا بل ټیم نو بیا د خپل کور کې یوازې باندې صلات تسبیح کوي،
دا دې چې کومه طریقه کوي دا اگر چې باقاعده یو جماعت او امامت نه دی خو لیکن دا هغې طرف ته یو پوړی روانه ده او دا به سباله یا څه وخت پس د جماعت شکل اختیار کی او هر هغه څیز چې هغه د یو ممنوع کار دپاره ذریعه جوړېدی شي نو فقهای کرام هغه د اوس نه منع کوي نو دی له په دغه طریقه باندې صلات تسبیح مونځ جایز نه دی او دی به خپل کور کې په تنهایی کې او یوازې د ځان له صلات تسبیح مونځ کوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو جماعت کې د جمع مونځ وشو خو اذان نو شوی او نورو مساجدو کې اذان شوی دی نو دا مونځ وشو او که ونه شو نو جواب دا دی چې مونځ شوی دی په مونځ کې څه مسله نشته البته د بانګ نه ویلو ګناه شته خو لیکن په مونځ کې څه مسله نشته مونځ کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې د کور باتروم دی په هغې کې بنده وړوکې اودس لوی اودس ماتوي نو په دغه کې باتروم کې اودس او چاردام کیږي او که نه کیږي نو جواب دا دی چې عام طور باتروم پاک وي صرف د کموډ مسله وي چې کموډ پلیتیږي نو چې کله بنده اودس ماتې نه فارغ شي نو کموډ کې دی اوبه وبهیي نو چې هغه پاک شي نو بیا دغه باتروم د یو پاک ځای په شانتې دی ځکه چې ظاهره کې څه پلیتي نشته نو په دغه باتروم کې چردام کولو کې څه قسم حرج نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې مالا دلته دوبۍ کې یو ملګری کپړې واغستې خو لیکن د هغه پیسې حرامې دي نو زه دې کپړو سره څو کوم په خپله باندې استعمال کوم که بل چاله ورکم نو جواب دا دی که چېرې واقعتا د هغه رزق مکمل طور حرام وي او په هغې کې د حلالو څه آمیزش نه وي نو دا خو د افسوس خبره هم ده خو تاسو داسې وکئ چې د دغې کپړو چې څومره پیسې جوړیږي نو هغه په یو شکل باندې دغه ملګري له ورکئ پیسې ورله په تحفه کې ورکئ یا د هغې پیسو باندې ورله څه شی واخلئ او هغه ورله ورکئ او پړه کې دا نیت وکئ چې دا زه د دې خپلو کپړو دله قیمت ورکوم نو بس دا به تاسو په خپلو پیسو باندې ګویا کپړې تاسو ته میلاو شي بیا د دې په استعمالولو کې څه حرج نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه مدینه منوره کې یو او زمونږ یو امام دی مستقل امام دی او هغه ګیره وړکۍ نو هغه پسې مونځ کولو څه حکم دی نو جواب دا دی چې ګیره مکمل طور کټ کول یا وړه کول د موټي نه کمه وړه کول دا ګناه کبیره دی او دا داسې کس هغه ته د شریعت په اصطلاح کې فاسق ویل شي داسې کس پسې یو اتفاقی مونځ کول هغه خو جایز دي خو لیکن مستقل داسې کس امام جوړول جایز نه دي او د پسې مستقل مونځ کول جایز نه دي. چې دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ یو اجره ده په هغې کې یو سپی بچي راوړي دي 15 بچي دي نو منګه چې کله جمعات کې فرض مونځ وکړو نو بیا منګه راشو اجره کې برانډه ده نو په هغې کې ځان ته جانماز وغوړو او سنت وغیره کوو خو چونکې د سپی دغه بچي ګرځي راګرځي نو منګه شکي چې دا ځای پلیت نی نو منګه جارو مارو ووو خو لیکن بیا هم زمونږ اړه کې شک وي نو په دغه ځای باندې مونځ کولو څه حکم دی نو جواب دا دی چې لومبۍ خبره خو دا ده چې کله ستاسو په یو کار کې شک راشي نو هغه کار پرې ښودل پکاري اوس دلته کې ستاسو شک راغی چې په دې برآمده کې مونځ کیږي او که نه کیږي نو ښه خبره دا ده چې تاسو جومات کې مونځ وکئ نو مونځ به بغیر د څه شک شبې نه هغه جایز شي دا خو یو خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې کله عام ځمکه وي او هغې باندې بنده ته دا شک وي چې دا به یا پاکه وي یا به پلیته وي نو چې کله هغه اوچوي نو اگر که په هغې باندې څه پلیتي لګېدلي هم وي خو لیکن اوچېدو سره هغه ځمکه پاکه شي او تاسو بیا په هغې باندې جانماز هم غوړوئ نو مونځ په هغې باندې جایز دی مونځ کولو کې څه حرج نشته خو لیکن که ستاسو وړه شک هم کوي نو اول خو شک په کار نه دی او که بیا هم پړه کې شک وي نو بیا مسجد کې مونځ وکئ نو دواړه مسلې به حل شي. دا ملګری تپوس کې چې دلته اماراتو کې د اکثر مساجدو
چې اوقاف ول جمعتون دین د هغې د امامانو یا خو ګیرې شته نه او یا ګیرې هغې د موټي نه کمې وړې کوي. نو موږ د یو مسلې په جواب کې ووی چې کله یو کس ګیره نه وي یا ګیره وړه کوي نو هغه پسې مونځ جایز نه دی. نو دی وی چې بیا خو اماراتو کې اکثر حالت داسې دی نو موږ له څه کور پکار دي دغلته دی پسې مونځ کول پکار دي او که نه ځان له مونځ کول پکار دي. جواب دا دی چې د دې جواب د مخکې تحریری او فتوا کې موږ ورکړو چې کچره داسې یو قسم له صورتحال وي چې په هغې کې هر طرف ته دا عالم او فضا وي نو بیا سره د دې نه چې دې کار ته بنده بد ګڼي او دې ته بنده بد ګوري او بنده پوهیږي چې دا ګناه دی خو لیکن د مجبورۍ په وجه باندې جمع نه دي پرېښودل پکار بیا دغه ځای کې مونځ کول پکار دي. البته کچره داسې صورتحال وي دوه خبرې کچره دغه کس مستقل امام نو او یا بل کس مستمخی کېدی شو نو بیا خود دغه کس امامتی جایز نه ده. خو لیکن اماراتو کې یا چې کوم ځای د اوقافو مقرر شوي امامان دي نو هغه خو بل څوک به مونځ ته نه پرېږدي او نه بل څوک مونځ کولی هم نشي. او دویمه خبره ده که چرې دغه ځای نه علاوه نږدې بغیر د څه تکلیف نه یا معمولی تکلیف سره داسې یو امام او مسجد ملاویږي چې هغې کې امام باشره وي نو بیا هغه پسې مونځ پکار دی د پسې مونځ نه دی پکار. خو لیکن که دا دواړه خبرې نه وي چې نه بل څوک مخکې کېدی شي او نه بل څه بندوبست کېدی شي نو بیا جمع نه دي پرېښودل پکار بیا د مجبورۍ په صورت کې دغه مسجد کې مونځ کول پکار دي او دغه امام پسې مونځ کول پکار دي. د ځان نه مونځ کولو نه دغه امام پسې مونځ کول بهتر دي. البته دا مونږ چې کومه خبره زړه کړې وه انو دا د عامو حالاتو باره کې نه وه دا د هغې وخت باره کې وه چې ایکا دوکا داسې غونتې کیسونه وي انو بیا نور ځایونه ملاویږي خو چې کوم وطن کې نور ځایونه نه ملاویږي نو بیا هلته کې دا یو عذر صورت دی نو بیا هغې له دغه امام پسې مونځ کول جایز دي. خو لیکن سره د دې نه چې دی به د هغې ګناه ته د ګناه په نظر ګوري هسې نه چې د دغې ګناه هغه قباحت د ذهن نه او د مازغو نه وځي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس مونځ له راغی او جمع ولاړه ده او اوس دغه مونځ یا سري دی یا جهري دی نو دی به ثنا وی او که به نه وی. نو جواب دا دی چې کله دی په مونځ کې شامل شو او مونځ سري و نو دی به امام سره ثنا ووی او چې کله دی د امام سلام ګرځولو نه وروستو خپل مونځ پوره کولو دپاره ودرېږي نو بیا به ثنا ووی. او که چېرې دی مونځ کې شامل شو او مونځ جهري و نو دی به د امام د سا اغستو ته انتظار کوي چې کله امام سا اخلي او د تلاوت وقفه کوي نو دی به دغه وخت کې په قسطونو کې ثنا پوره کوي او چې کله د ثنا پوره کړه او بیا د امام سلام ګرځولو نه پس د خپل مونځ پوره کولو دپاره ودرېده نو اوس په ده باندې دوباره ثنا ویل نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې د قبضې په ځمکه کې جومات جوړول په هغې کې مونځ کول یا ځان له مونځ کول څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې پردی ځمکه قبضه کول دا د شریعت په نظر کې ډیر زیات د ګناه والا کار دی او په آخرت کې په دې باندې ډیر زیات د عذاب وعیدونه راغلي دي. نو پردی ځمکه قبضه کول اگر که هغه د جومات جوړولو دپاره ولې نه وي دا ناجایز او حرام دي. خو که چېرې یو سړی ځمکه قبضه کي په هغې باندې جومات جوړ کي نو دا جومات شرعي جومات نه دی. که په دې کې څوک مونځ کوي نو هغه ته به د مسجد والا فضیلت نه ملاویږي او د عامو خلقو دپاره که بل جومات وي نو په دې مسجد کې مونځ نه دی کول پکار او که چېرې بل جومات نه وي نو په دې ځای کې اگر چې مونځ بنده وکړي نو مونځ خو به کېږي سره د کراهت نه او دا مکروه دي خو لیکن مونځ به کېږي د مسجد چې کوم ثواب دی نو هغه په دې باندې نه ملاویږي. نو پکار دا دی چې دغه مرکز هغه ته په حکمت سره د دغې قبضې پرېښودو دعوت ورکړی شي او د دغې غصب په ځای باندې په صحیح ځمکه باندې د جومات کوشش وکړی شي.
دا ملګری تپوس کوي چې دا بهر ملک کې څوک پاتې کیږي نو د هغې په پاسپورټ باندې نور کسان گاډي راغواړي نو هغې ته ټکس هم بچت شي، کم پې راشي، او د پاسپورټ چې کوم مالک دی نو هغه ته هم په هغې کې پیسې میلاو شي. نو دا طریقې کار جایز دی او که ناجایز دی؟ نو جواب دا دی چې د پاسپورټ دغه کاروبار چې کوم تاسو بیان کړی دی په دې باندې د مفتیانو حضراتو فتوا راغلی ده چې دا طریقې کار جایز نه دی. په دې طریقه باندې گاډي راوباسل او هغه پاسپورټ والا د پاره د هغې پیسې اغستل دا شرعا ناجایز دي. او زه تاسو ته دې کلیپ پسې یو فتوا نیم درلیږم تحریري چې هغې کې علما کرامو د دې خبرې وضاحت کړی دی چې دا طریقې کار د کاروبار جایز نه دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې قبضه کې کوم ځمکه اغستلی شوي او په هغې باندې جومات جوړ کړی شوی نو په هغې کې مونځ کول جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی که چرې په قبضه ناجایزه وي د حق نه وي د یو کس او هغه ناحق طور په هغه ځمکه باندې قبضه کړې وي نو دا د بل مسلمان ملکیت غصب کول دي او غصب ناجایز دی او بیا په دې باندې جومات جوړول هم ناجایز دي. به هر حال که څوک موس کوي نو موس پکې کیږي خو د مسجد والا فضیلت دته نه دی حاصل او دله زر تر زره دغه قبضه پرې خودل پکار دي او هغه ځمکه اصل مالک ته حواله کول پکار دي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ کور سره خوا کې یو وړوکی جومات و چې د محلې یا خواوشا چې کوم دکاندارانو نو هغې به په هغې کې نه راتلل نو د جمعې په ورځ باندې به رش ډېر شه نو هغې د جومات نه بهر لږ ځای چې سرکاري حدودو کې دننه و هغه یې فرش کو او هغې نه یې بلاک چاپېره کو او هغې کې به یې موس کو نو بیا حکومت هغې ته سوال جواب وکړ چې دا ځای مو فرش کوئ دا بلاکونه لرې کوي نو دی وی چې هغه بلاکونه خو لرې شو هغه فرش شته خو اوس هم هغې کې د رش په وخت کې موس کېږي نو حکومت منع کړې ده او خلک پکې موس کوي نو د دې شرعي حیثیت څه دی؟ نو جواب دا دی چې د ټولو نه ښه صورت دا دی چې د سرکاري حدودو نه علاوه چې کوم مسجد دی نو هغه مسجد کلاول غواړي چې د هغې نه چار چاپېره کومې ملکیتي ځمکې دي د خلقو نو هغې سره خبره کول پکار دي. نو جومات کې توسیع کول پکار دي چې کومه سرکاري ځمکه ده نو هغه نشي ټچ کولی او چار چاپېره نور د خلقو ځمکې نو هغې سره خبره کول چې هغې جومات له ځمکه ورکړي یا تې خلق په پیسو باندې والي تر څو پورې چې دغه بندوبست نه کیږي او د سرکار چې کومه ځمکه ده نو هغه هم شاړه پرته ده په هغې کې سرکار څه جوړی را جوړی نه نو چې څو پورې دا شاړه پرتی نو دا د جومات د پاره په دې کې موس کولو کې څه حرج نشته. سرکار چې کوم منع کوي نو هغه دا ده چې دا د جومات ایریا کې دننه راګیروي نو دننه راګیرول نه دي پکار پردای ځمکه البته که په وخت ضرورت په هغې کې موس کولی شي صرف نو په دې کې څه حرج نشته. جي دا ملګری تپوس کوي چې منګه امام سره په موس کې شریک شو زمونږ نه یو رکعت شوی وي او منګه دویم رکعت کې امام سره شامل شو او امام په دویم رکعت کې قل اعوذ برب الفلق ووی نو اوس چې کله دغه یو رکعت د امام د فراغت نه پس منګه ځان لکو نو په هغې کې به منګه دې صورت پسې په ترتیب باندې قل اعوذ برب الناس وایو او کنه هر یو صورت پکې ویلی شو. نو جواب دا دی چې کله امام فارغ شي نو بنده چې ځان له یو رکعت کوي یا دوه رکعته کوي نو د امام د صورتونو ترتیب لحاظ ساتل ضروری نه دي. که تاسو ورپسې قل اعوذ برب الناس وایي نو هم صحیح ده او که د دې نه مخکې صورت وایي نو هم صحیح ده. د صورتونو ترتیب د امام په موس کې دا ضروری نه دی امام سره البته ځان له چې کله بنده موس کوي نو بیا په هغې کې د ترتیب خیال ساتل دا ضروری دی. دا ملګری تپوس کوي چې منګه یو مسجد کې موس کوو هلته مزګزاري ډیر دي او مسجد ډیر وړوکی دی صحن پې هم نشته چت هم نشته او خلق په هغه جومات کې نه راځي نو منګه د امام نه یو لیش نیم وروسته ولاړ یو نو دا موس کیږي او که نه کیږي؟ نو جواب دا دی چې کوم ځای کې خلق ډیر وي نو هغه خلقو له مستقل طور ځان له
د لوی جماعت فکر پکار دی. نو تاسو هم خلق دې طرف ته متوجه کړئ چې هغوی فکر وکړي. الله تعالی به انشاءالله د کشاده او وسیع مسجد صورتونه هغه راوباسي. خو تر کومې پورې چې دغه صورت نشته نو د عذر په وجه باندې په دغه طریقه جمع کول جایز دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د سحر یا ماسپښین یا مازیګر فرض مسکی نو که د ډک رکعت په ځای باندې تشو کی او سجده سهو کی نو منځ کیږي او کنه کیږي، یا رتش رکعت په ځای باندې ډکو کی او سجده سهو کی نو منځ کیږي او کنه کیږي. نو جواب داده چې کله په غلطای باندې او په هیره باندې ډک رکعت تش وکي نو دې په سجده سهو باندې موږ صحیح کیږي. د لپاره سجده سهو ضروری ده، سجده سهو بکې نو موږ به صحیح شي. او که تش رکعت ډکو کو نو په دې کې سجده سهو ضروری نه ده، بغیر د سجده سهو نه موږ صحیح دی. دا ملګری تاسو کوي چې دا زنانه نکونه اوږده پریدي نو دې سره موږ کیږي او کنه کیږي. نو جواب دا دی چې نکونه کټ کول دا ضروری دي او اوږده نکونه پرې خودل دا جایز نه دي. که نارینه پریدي او که زنانه پریدي نو دا جایز نه دي. البته که په دې کې څه ګندګي نه وي او داسې څه د پاسه په سیز نه وي لګېدلی چې هغه اوبه رکاوي نو موږ ورسره جایز دی، خو لیکن دا کار جایز نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې جومات کې واښه وي او هغه کټ شي نو که دا څوک کور ته وړي نو وړی شي، که نه دغه شانتې به پرېږدي، که څه حساب کتاب دی. نو جواب دا دی چې د مسجد هر هغه څیزه چې د هغې قیمت وي نو هغه خیراتي ورکول او خیراتي اغستل او وړل جایز نه دي. او که نه داسې یو څیز وي چې د هغې قیمت نه وي، هغه جومات کې ګندګي جوړوي یا اسې پروت دی او پیسې نه کوي، نه په کباړ کې نه ترې څوک اخلي، نو بیا د مسجد چې کوم متولی او نگران دی نو بیا هغه اسیم چاله ورکولی شي. کمې پورې د وښو مسله ده نو واښه چونکې نن زمانه کې داسې یو څیز دی چې دا خلق په پیسو باندې اخلي، ځکه چې دا د ځناورو د خوراک دپاره استعمالیږي. نو چې کم کسې وړي نو هغه دپاره بهتره دا ده چې څه ناڅه پیسې جومات کې داخلي کړي چې غاړه یې درنه پاتې نه شي. دا ملګری تپوس کوي چې د زمزم اوبه د شفا او د صحت یابۍ په نیت باندې په خپله څښل بل له ورکول څنګه دي؟ دغه رنګې که یو ځای باندې زخم وي نو په هغې باندې دغه اوبه لګول څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې حدیث پاک کې دي چې د زمزم اوبه په کم نیت باندې وڅښلی شي نو الله تعالی د هغې نیت مطابق انسان سره معامله کوي. شفا په هغې کې ده په کامل یقین سره چې د کم مرض د شفا دپاره وڅښلی شي الله تعالی به انشاءالله رحم کوي، شفا به ورکوي. نو بالکل څښل جایز دي، بلکې پکار دي چې د بیمارانو دپاره چې هغوی د زمزم اوبه د شفا په نیت باندې وڅښي. د زخم په یو ځای باندې که لګوي نو هم څه مسله نشته. دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس ځای دی 2-3 میټره او هغه د یو کس په قبضه کې دی او بل کس راغی په هغې باندې دعوه کوي چې دا ځای زما دی. نو هغه چې څوک قابض دی هغه ورته وایي چې تا سره څه ثبوت شته؟ که هسې په پردو ځایونو باندې دعوه کې نو هغه ورته وایي چې ما سره ګواهان شته، زه په خپله هم ګوایم ما سره ګواهان شته. نو دی وایي چې اوس موږ هغې ګواهانو له قسم ورکو نو صرف کلمه به تیری او که نه قرآن ورکول ولا هم ضروري دي. نو جواب دا دی چې دا کم کس دعوه کوي نو دته مدعی ویلی شي. د مدعی په ذمه باندې ګواهان پیش کول دي. نو ګواهان چې کله ګواهی ورکوي نو په هغه وخت کې هغوی قسم خوري، قسمیه او حلفیه بیان ورکوي. نو د هغې دپاره د قسم الفاظو انتخاب دا د جرګې او د قاضي په ثواب دید باندې دی چې جرګه او قاضي په کومو الفاظو باندې هغوی له قرآن پاک ورکوي مناسب ګڼي نو هغوی د په هغه الفاظو باندې قرآن ورکي. که په قرآن باندې لاس کې خودل ضروري ګڼي نو دغه دی وکړي، که کلمه پې تیری نو دغه هم کولی شي. دا د قاضي یا چې کومه دینداره جرګه مشران دي د هغې په ثواب دید باندې موقوف ده.
دا ملګری تپوس کوي چې بی فار یو یو کمپنی ده او خلق په هغې کې انویسټمنټ کوي او هغې منافع ورکوي، نو دې کمپنۍ کې کار کول څنګه دي؟ یعنی دې کمپنۍ کې انویسټمنټ کول او پیسې لګول څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې د دې پوره طریقې کار هغه خو موږ ته نه دی معلوم، خو لیکن د فتوی پرو سره چې کومه فتوا راغلې ده ان هغې پرو سره د دی کاروبار هغه چې کوم کوي پمپونه دي یا نور څه اگر چې هغه به ټیک وي، خو د انویسټمنټ طریقې کار او د هغې منافع تقسیم والا طریقې کار دا وي د شریعت مطابق نه دی، نو په دې وجه باندې په دې کې پیسې لګول جایز نه دي. دا د فتوی خبره ده. که چېرې هغې خلقو په خپل کاروبار کې یا په طریقې کار کې تبدیلی راوستې وي، نو بیا تاسو داسې یو نږدې مفتي صاحب وي یا دارالافتا وي، نو هلته کې براہ راست رجوع وکئ او هغې به تاسو نه کوم د کاروبار تپوسونه دي هغه به درنه وکړي، وقتاً فوقتاً به هغې تاسو نه اپډیټ اخلي، نو بیا به تاسو ته هغې تفصیلي جواب درکړي. ولیکن مختصر جواب دا دی چې تر اوسه پورې کومه فتوا ده نه هغه د ناجایزوالي ده، په دې کې د انویسټمنټ کولو نو د هغې په بنیاد باندې موږ اجازت نشو ورکولی. شي دا ملګری تپوس کوي چې سټیټ لایف انشورنس آف پاکستان دې سره پیسې جمع کول او د دې ګټه اغستل دا څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې د انشورنس څومره هم پالیسۍ دي په هغې کې هغه قسطوار پیسې جمع کولی شي او بیا هغه ته په هغې باندې ګټه میلاویږي او هغه ګټه باقاعده د اګریمنټ او د معاهدې مطابق میلاویږي. نو دا چې کوم کس پیسې ورکوي انشورنس والا نو د دې حیثیت د قرضو دی او په قرضو باندې چې کوم مشروط نفع میلاویږي نو دا سود دی. نو په دې وجه باندې د انشورنس سره معاملات کول دا د سود په زمره کې راځي او دا جایز نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې منګه په دوبۍ کې د زمرو ډیوټي ده، زمري منګه ګرځو په زنځیر کې، نو هغه کله ناکله میچیازي وکړي، نو موږ ته د هغې شوتې وشي یا په موږ باندې هغه میچیازي ولګي، نو زمونږ یو مونځ هغه ډیوټۍ کې راځي، دغه وردی کې راځي، نو موږ چې کوم ځای کې هغه میچیازي لګېدلې وي نو په هغې باندې لون لاس راښکو، نو دا طریقه صحیح ده او که نه ده؟ نو جواب دا دی چې کله تاسو ته یقیني طور پته ولګېده چې زمري په یو ځای باندې میچیازي کړي دي یا د میچیازو شوتې هغې ته شوي دي او دا خبره یقیني وي، نو بیا صرف په لون لاس راښکلو باندې هغه نه پاکیږي بلکې د هغې وینځل ضروري دي. نو چې کله تاسو د مونځ موقع شي نو خامخا انسان واشروم ته ځي، هلته اودس وغیره کوي، نو هلته کې تاسو هغه وردي وینځئ باقاعده، نو د هغې نه پس په هغې باندې مونځ کوئ. چې کومه کپړه یقیني طور پلیته شوه نو صرف په لون لاس راښکلو باندې هغه کپړه نه پاکیږي.